دغه ټولې د سنتو مطابق مبارک په دومره د سنتو خیال ساتلو دې مبارک د یو ځلې د خپل صاحبزاده سره د خپل زوی سره د مسجد نه بهر وځي دې مبارک چې کله د مسجد نه وتلو نو موږ تاسو د علماو نه بار اورېدلي دي چې سنت طریقه دا ده چې کله مسجد ته انسان دننه کېږي نو خلق به دا بچې وړاندې کوي او چې کله د مسجد نه واپس وځي نو دی به دغه خپله ګسخ بچې دی دا به د مسجد نه بهر لومړنۍ خبره کوه یا محل کړه ګسخ دا سنت د رسول الله مبارک دی مبارک د خپل فرزند سره د مسجد نه بهر وځي خو مبارک پرې نه شو خیال یې نو او د دې مبارک د ګسې پرې په ځای باندې دغه خلق بچې دی د مبارک د مسجد نه بهر ناګهانه چې مبارک څنګه ورته پته ولګېدله چې زما د ګسې خپې په ځای باندې خلق بچې دی دا د مسجد نه بهر شوه او دا خو د سنت د طریقې خلاف وشو مبارک په هغه ځای باندې چې دی کېناست ناګهانه د څپلو په ځای کې کېناستلو او مبارک په ژړا شو ژړلې خپل فرزند ورته وایي قربان ولې ژاړئ دی مبارک ورته فرمایي ما د سنتو خلاف ورځي ولې قربان سنت طریقه دا ده چې ګسخ به بهر کړي او ما د خطا نه خیط په چې دی دا بهر کړه هغه فرزند ورته وایي قربان خیر دی سنت دی ترک شو دا دومره ژړا ولې دی مبارک ورته فرمایي چې زه په سنتو باندې عمل نه کوم بل څوک داسې دي چې هغه په سنتو باندې عمل آیا امام رباني رحمة الله علیه ځان یادوي آیا امام رباني هم چې نه دغه غلطي کېږي چې دی د سنتو خلاف ورځي نو مبارک څومره ژړا کوي یو موږ تاسو الهي دې موږ تاسو د هغې په نقش قدم باندې روان چې د فرض صلات د سنتو ډېر خیال ساتي